د قربانۍ هغه ایام را روان دي. نو بیا اهمه مسله چې کوم نه هغه پکې دا ده چې د نهم د ذوالحجې د سحر د مونځ نه واخله تر 14 تر ذوالحجې د مازدیګر تر مونځه پورې تکبیرات التشریق په شروع کیږي. ښه د هر مونځ نه پس چې کوم دی که نه په بالغ باندې په نارینه باندې په دې باندې چې کم دی هغه په اوچت آواز کې تکبیر ویل چې کم دی داسې دي دا پې واجب دي. ښه زنانه به هم سوی زنانه او نارینه دواړه به وی خو زنانه به په داسې آواز کې وی چې دا آواز یې بهر ونځي. ښه ٹھیک شوه او نارینه به چې کم نه هغه په اوچت آواز کې نو تکبیرات التشریق زمونږ تقریبا چې د اتوار د ورځې د سحر د مونځ نه به شروع کېږي. ښه د اتوار د ورځې د سحر د مونځ نه به چې کم نه هغه د تکبیرات التشریق شروع کېږي چې مونږ تاسو د دغه خبرو اهتمام وکړو. او بله خبره دا ده چونکې احکام د حج چې کم دی که نه احکام د حج هغه تقریبا د نن نه شروع شوي دي. ٹھیک شوه یوم الترویه چې کوم دی اتم د ذوالحجې د حاجیانو چې کوم نه هغه نن به هغوی مینا ته تلي سباله د هغوی به عرفات ته ځي. نو چې مونږ تاسو په دې ایامو کې خصوصا چې کوم نه هغه د عباداتو اهتمام وکړو د نوافلو اهتمام وکړو د ذکر و اذکار اهتمام وکړو استغفار چې کوم نه هغه دا په مونږ تاسو په خپل ځان باندې لازم کو. او بله خبره دا ده چې سبانۍ او بله ورځنۍ روژه دی دا مونږ تاسو ونیسو. ښه ټیک شوه سبانۍ او بله ورځنۍ روژه چې کوم نه هغه دا د مونږ او تاسو په خپل ځان باندې لازم کو ځکه د دغې روژې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. ښه د دغې روژې ډېر لوی فضیلت دی چې مونږ تاسو سبا او بله ورځ چې کوم دی هغه د روژو اهتمام وکړو. او بله خبره مونږ تاسو له چې کوم دی که نه مونږ تاسو له پکار دي د دې ذوالحجې په دې ایامو کې چې کله د ذوالحجې میاشت په شروع شوه که نه حضور علیه الصلاة والسلام به د تکبیراتو کثرت پې کو. اکثر به چې کوم نه هغه تکبیرات پې وي په لاره به چېرته به یو مقام کې به ناستو چې به پاسې د تکبیر به وي په لاره به چېرته سفر به کو هم به حضور چې کوم نه هغه تکبیر به وي چې مونږ تاسو د تکبیراتو تشریق اهتمام وکړو. او بله خبره خصوصا په دغې ایامو کې د مونږ تاسو ځان د ګناه د کار نه بچو ساتو. د ګناه د کار نه ځکه ډېرې مبارک ورځې دي ډېرې مبارکې ورځې دي چې مونږ تاسو هسې نه چېرته په دې ایامو کې مو الله تعالی د بدبختو د محرومو نه ونه لیکي. ښه ٹھیک شوه او بل خصوصي ایام دا دي چې الله تعالی په دې ایامو کې هغه د خاص رحمت د خپلو بندګانو ته د ځمکې ته متوجه کوي. نو چې مونږ تاسو هم ځان داسې جوړ کړو چې د الله رحمت هغې کې مونږ له الله ځای راکړي. بیا خصوصا دا یو ورځ نیمه چې کومه ده که نه په دې کې لږ کې ځان لږ ستړی کول غواړي. ښه په دې کې لږ ځان ستړی کول غواړي ځکه د الله رضا پې درته حاصلیږي. نو زما په خیال د دنیا د عهدې د دنیا د نوکرۍ او د دنیا د سیدلو د حاصلولو دپاره مونږ تاسو میاشتې میاشتې قرباني ورکوو. راځئ شپې چې کوم نه هغه په ځان باندې شوګیره کوو. نو وروڼو کم از کم چې دا یو دوه ورځې نه دي چې دا یو دوه ورځې مونږ تاسو د الله تعالی د رضا دپاره کوشش وکړو چې مونږ دا یو دوه ورځې به څه ناڅه قرباني ورکوو چې زمونږ په آخرت قسته شي. ښه ټیک شوه.